د مشرکینو ډیر قباحتونه او ډیر غلط عادتونه یو عادت پکې دا چې مشرکینو بخپل ماشومان وجل نو بعضو به تشي لونه وجلی د دې د وجنا چې دا به بیا بل چاته واده کیږي نو دا به یو عار محسوسو او یو بې حیایي به یې ګڼله یو بد کار به یې ګڼو چې زما لور ده او دا بل چاته واده کیږي نو د دې وجې نه به یې لونه وجلې بعضو مشرکینو به زامن او لونه ګډوډ وجل د دې دپاره چې دا به لویږي دا بیا رزق خوري خوراک پکې نو هغه په مونږ باندې به وي نو د رزق د وجې نه به یې لونه او زامن ګډوډ وجل او بعضې مشرکینو به د بت په نوم باندې خپل الک چې کوم دی خپل الک یا جینۍ دا به چې کوم دی نظر به ومنو یا به داسې وکړي چې ماله الله لس زامن راکړو نو یو به د زه د الله په نوم باندې یا د دې بت په نوم باندې قرباني کوم نو دا غلط رواج دا په مشرکینو کې را روان او دا چل ورته چا خولی دا ورته شیطان خولی او بله دا چې دا هر څه به یې کول نو دا به یې دین هم ګڼو چې دا دین اسماعیلي دی یعنې د اسماعیل علیه السلام په دین کې داسې او دا چل به ورته شیطان ښودو چې ولې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام نو ذبح کړي خپله اراده یې د ذبح نه وکړي نه خو ته الله حکم کړی چې ته خپل بچی ذبح کړه دې ته خو الله حکم نه وکړي نو دا چې کوم دی غلط رواج او دا رسم دا په مشرکینو کې را روان بچیان به وجل ماشومانان به وجل چا به لونه وجلی چا به الکان او جنګی ګډوډ وجل د رزق د وجې نه چې دې ته بیا رزق څوک ورکوي او دریم دا چې بعضو به منښته وکړه نو د منښتې دپاره به خپل بچي دا حلالو نو هغه ذکر کوي د دغه ټولو خبرو رد کوي الله پاکو په دې آیات مبارک کې چې په هر طریقه باندې خپل بچیان څوک وجني د هغې مذمت راغلی فرمایي الله وکذلک دغه رنګې زینا ښایسته کړي وو لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم د خپل اولاد وجل شرکاؤهم چا ورته ښایسته کړي نو د دې شرکاو نو مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دلته شرکاو نه مراد دا شیطان دی یعنی شرکاو د دې شیطانانو دي ته دا خبره ښایسته کړې وه چې خپل اولاد چې کوم دی وجنې ځکه چې ابراهیم علیه السلام هم خپل بچی اسماعیل علیه السلام حلال کړی وکذلک دغه رنګې زینا ښایسته کړي وو لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم د خپل اولاد وجل چا ورته ښایسته کړي وو شرکاؤهم د دې شرکاو یعنې د دې شیطانانو د څه دپاره لیردوهم دپاره دی چې دوی هلاک کي هغوی لره یعنی دا شیطانان دی هلاک کی په دې عمل سره په آخرت سره هلاک کی او دویم په دنیا سره چې خپل بچیان څوک حلالي د نسل بیا مخې ته د عامې قاعدې موافق نه چلیږي کنه نو په دنیا کې هم هلاکي او په آخرت کې هم هلاکي لیردوهم دپاره دی چې دا شیطانان د دې د شرکا هلاک کی دي مشرکانو لره ولیلبسو او د پاره دی چې دوی ګډ وډ کړي علیهم په دوی باندې په دې مشرکانو باندې دینهم دین د دوی خو به دعوه دا کول چې موږ د اسماعیل علیه السلام په دین باندې او موږ د اسماعیل علیه السلام اولاد یو تاسو ما ویلو چې یو طرف ته د ابراهیم علیه السلام دوه بچیان یو اسحاق علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام په دې سلسله کې 4.5 پورې پیغمبران راغلي دي عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي بل طرف ته د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بل پیغمبر نه دی راغلی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو د دې وجې نه د مشرکین دا دی خپل نسبت اسماعیل علیه السلام ته کوو چې موږ په هغې دین باندې یو نو شیطان بیا هغه دین ګډوډ کړی وو د ملک څیزونه ورته چې کوم دی ښایسته کړي چې دا به اسماعیل علیه السلام کول دا به ابراهیم علیه السلام کول ولیلبسو دپاره دی چې دی ګډوډ کي علیهم په دوی باندې یعنې په دې مشرکانو باندې دینهم خپل دین یعنې د اسماعیل علیه السلام هغه دین ولو شاء الله کو چې غوښتلی الله تعالی ما فعلوه نو دی به نو کړی دا کار خو دنیا کې الله هر چا اختیار ورکړی الله څوک په زوره باندې چې الله اصله نیسي چې دی د ګناه نه منشي او الله په زوره باندې څوک نه مجبور کوي چې دی نیکي وکړي بلکې دواړه اختیار الله ورکړي دي نو که الله غوښتلی دي به دا کار نه وکړي خو الله ورته اختیار ورکړی په خپل اختیار سره دا کار کړی دي ما فعلوه دی به نو کړی دا کار فذرهم نو الله نبی علیه السلام د فرمایي فذر پس پرېږده هم دوی لره وما یفترون وما او هغه څه لره یفترون چې دی دروغ تړي په الله باندې دا هر څه به یې کول وي دا موږ ته الله ویلي دي نو دا به یې په الله باندې دروغ جوړول
یو به کاروم غلط کو بل به په الله باندې ورته پو نو یو هغه جرم کو دویم جرم پیدا کو چې دا ما ته الله ویل دي نو دو جرمونه بدی کول